الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم
والله يعطي رواه البخاري. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، طلباء کرام او عوامو مسلمانانو رونو مشرانو کشرانو او امزولو او د پردې ناخوا اوریدونکو مسلمانانو خويندو او میندو، دا چې مونږ او تاسو یو ځل بیا الله پاک پدې باړې علاقه پدې دینی جامعه او مدرسه کې راجمع کړو. تاسو ته واضح ده چې دا د دې مدرسې سالانه دستربندي ده د بنینو او د بناتو. زمنګ دا ورونه علماء کرام ټول کال مهنتو کی بنینو سرا او بناتو سرا قرآن عظیم خی سنت و حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خی. بیا کال په آخر کې منګ او تاسو را جمع کی او اجتماع جوړ کی. دای په منګ او تاسو ډیر عظیم احسان دی. مهنت دیو کی ځان دی ستړی کی او په آخري ورځې په ثواب کې منګ او تاسو هم ځان سره شریک کی. یقینا چې دای کوم مهنت کړی دی نارینو او زنانو استادانو او طلباء او طالباتو د دای په ثواب کې الله کمه نه راولي. خدای پدی پویږي چې د ورونو له دعوت ورکو حاضر شي نو دای بم د دې زینه محروم نه زی دی له بم الله د خپل طرف نه پورا اجر ورکړي. د دې مونږ ډیره شکریا ادا کوو چې تکلیف یوازې برداشت کی او په خوشحالی کې مونږ هم د ځان سره شریک کی. د ختم ورځ د مبارکۍ او د خوشحالی ورځي منګ او تاسو ځان سره پدې کې شامل کی. اخر کې دعا کیږي د دې حاجتونو الله پوره کی او زمنګ هم الله ان شاء الله پوره کوي. دیلبم الله اجر ورکي منګلبم الله د دې په وجه باندې اجر او عوض راکي. ورونو دین د خیر خواهی نوم دی. د بل مسلمان خیر بلټه بل مسلمان ته به پیدا رسه طالب الله په دی وجبانه اجر درکې. د ټولو نه لوی خیر هغه د دین خیر دی. دا علما د ټولو نه لوی خیر خوا دي زمونږ استادو. زکدی زمونږ د هغه بهترین ځای چې دا نه ختمېدو والا زندگی د آخرت داغه د خسته کولو او د آبادولو کوشش کوي. دوست او دشمن څوک دی؟ همیشه منګه داغه خلکو سره دوستانه ساتلې ده چې څوک زمنګ د دین دشمنان دي زمنګ آخرت خرابوي پوي ګنا او داغه خلکو سره عداوت کړي دي چې کم منګ له آخرت جوړول غواړي. زمنګ خیر خواهانی نو هغه منګ پکانو ولو داغی سره منګه تعلق نه ساتو مینا نه ساتو محبت نه ساتو. وجه دا ده چې زمونږ کم علمی ده منګ دوست نه پیجنو دشمن نه پیجنو. منګ مومنان یو منګ دی دنیا له د آخرت د ګټې د پاره راغلیو پیدې حاصلولو د پاره راغلیو.
زمونږ لوی مقصد آخرت ځان له جوړول دي. زمونږ لوی دوست باغی چې هغه زمونږ د آخرت د جوړولو کوشش کې مونږ سره ملګری شي، آخرت را لخسته کی. زمونږ لوی دشمن باغی چې مونږ د عظیم مقصد نه خطا کی، آخرت را لخراب کی. اگر که دنیا کې ظاهری لګه پیدوم را ورسي، خو چې آخرت را لزایه که خراب کنه د دین بل غټ دشمن زمونږ نشته. خو کاش که مونږ په دې پوه دی. دغه وجه د علما وی صدیق الانسان، دې تخبر ته لږ سوچو که ډېره قیمتي ده. صدیق الانسان من يسعى في عمارة آخرته وإن كان فيه ضرر لدنياه. د انسان صحیح ملګری، صحیح دوست او خیرخوا هغه څوک دی چې هغه د انسان د آخرت د جوړولو په کوشش کې لګیا دی. عقیده ورله سمئ، عمل ورله سمئ، اخلاق ورله برابرئ، د نیکو اعمالو ترغیب ورکئ، گناہ نے بچ ساتي، آخرت له د تیاری ترغیب ورکئ. دغه د انسان صحیح خیرخوا او صحیح دوست دی. وَإِن كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لِدُنْيَاهُ، اگر که پاغي کی ظاهر کې موږ سوچو کو چې په دنیا کې کم خلق داسې دي چې زمونږ امید دی چې د دې په ملګرتیا کې به الله زمونږ آخرت ښایسته کوي. هسې سوچ پکار دی که نه؟ الله اکبر. زه چلو زه تاسو ته یو خبره کوم، ویښ شئ. هر شي مارکیټ دی که نه، خپل خپل کسان دي. کله د یو سړي دنیوي اشیاء پکار شي، مطلب سونا پکار شوا، دیوی سونا جوړو ما، بچیلا واده کوما، سره پکار دی. نو د ذهن کې ضرور یو زرګر تاویږي چې داغه خواله بزم، اغه نه بچ دې سراخ لما. بازار تروان دی، سودا پکار د نو ضرور یو دکاندار ذهن کې تاویږي چې داغه نه به سودا راخلم، یا کبل چا سمیلاویږي نو هغه نه به راخلم. پلانی مارکیټ کې بدا شی ملاو شي. خو کزمه کا اخلي نو داغي خپل پرا پټي والا دي، الک پلانی ته وې من واغه ته پپتای چې دلته د خرڅ مکه چا سره ده، کور پکار دے نو داغي پرا پټي والا سره منډه کی چې پرای کرایه باندې پکاري یا اخلي، ما تباغه د دلار سم کی. گاڑی اخلی نو د گاڑی بارگن والا سرزی، اغه نه د هغې سودا کوي. دار چا خپل خپل یو داسې ځای دی. خو که یو سړی دین اغستل غواړي، دین زده کول غواړي، ای هیوس توجه کوه، دین اغستل غواړي، دین زده کول غواړي، په دین ځان پوه کول غواړي، نو ستاسو په ایمان ووایئ په کوم ځای په دماغو کې تاویږي؟ مسجد او مدرسه ده که نه ده؟ او د کلی یو حق پرس عالم، یو لوی عالم چې هغه باندې الله فضل کړی، علم یې ورکړی، نو هغه ذهن کې تاویږي چې هغې خواله به ځمه او هغه نه به دا مسله زده کومه، هغه نه به قرآن زده کومه، هغه نه به حدیث زده کومه، هغه نه به دین زده کومه. دا هغه مرجع ده د خلکو د امیدونو چې د دین ضرورت شي نو بل چانه نه زده کیږي سوا د دې خلکو نه، بل ځای کې نه زده کیږي سوا د دې مراکزو نه. آخرت جوړول غواړي، اجر ګټل غواړي، ثواب ګټل غواړي، نو د دې خلکو په مشوره به چلیږي، ځکه چې دوی موږ ته صحیح مشوره راکوي. اگر که دنیا کې لږ ضرري، مثلا
نن دی دعوت کی تاسو شریکی ای نارینا دلتا جمع دی زنانا د پردینا اخوارا جمع دی منم چه چا با دکان بن کڑی ظاہر کے با دنیا لگ تاوان شوی چا با کار پری خودی دیاری پری خودی چوٹی بائی کڑی ظاہر کے با تنن لگ تاوان خکاری چا بچ دے گاڑے راوستی خرچہ بے کڑی پیسی بے لگولی ظاہر کے داغ لگ تاوان خکاری اللہ اللہ خدا غ ناستا داغ حاضری دا چه دغه د دنیا ضرر پکې دی خدا ضرر مګنا د دې په وجب الله ستا په نور کاروبار کې او مال کې برکت واچي پیدا داد چې داغه ناستا دا چې دا په آخرت کې زما او ستا د نجات او د خلاصون سبب جوړيږي د خدای زمکه دا او هغه خدای ته واپس پاتې کیږي یو عالم تا توئی چی د مدرسی ضرورت تے دا خپل ازمکا مدرسی د پارا وقف کا نو کت سوچو که ظاہر کے خطاوان دے ولی چی پلکونو باندے کنال خرسیگی او تاغ لکونو پریدی اللہ د رضا د پارے وقف کی ظاہر کی تا تاوان خکاری خو حقیقت کے گٹا دا کنا دا گٹا ستاز مکه دغه د چې کمتا د الله په نوم باندې ورکړلا موږ یو مرګرو علم یې وکړ نو پلار ورته وی بچی چې علم دی وکړ استاد مدرسه پکار دا نو مال الله زمکه را کړی دا جیداد را کړی دی او رستو بیا وارثانو ته پاتې نو ولې ځان له آخرت نه جوړو ما 2 کنال قیمتي زمکه روډ په غاړه هغه مدرسې لا ورکړه وای دی کې مدرسه ځان لا جوړه کا چې دا ثواب هم زما کیږي چې بچی مې سبق هم خيو مدرسه خپل ورکړه بیا هغه بچی ما ته خبره کوله وای بیمارو دیرونو کې مشرو نورونه ته کشرانو دا پلاری وای ورونه رال زما غترونه ورته وی چې لالا دا پټي پلانیزه کې پټه وران دي پلانیزه کې وران دي لکه وبکیږي نو ګډ وډ نو چې دی باندې سکارو کو برابرۍ کو اواره کو صحیح کو وې دې بیا بیمارو نو وې زما د پلار ورته وې چرونو بس تاسو خوخه د ک جوړوي جوړې کوي کني جوړوي پرتري ما ځان له 2 کناله جوړه کړې دا ما ځان له جوړه کړې دغه زما ده نور خو پاتې د کزي جوړه کم پاتې د کنا جوړه دم پاتې استاد مکا غدا چې کمتا د الله د دین د پاره ورکړلا عالم ته دی وی چې دی کې مدرسه جوړه کا نو دی عالم ستا د آخرت د جوړولو کوشش وکړه قیامت پورې د دې ثواب ستا په عمل نامه کې لیکل کیږي جمعات لدی ورکڑا قیامت پوری دا ثواب ستا پا عمل نامه کی لیکلے کیگی دا دیوی رضی ثواب نہ دے دیو ہفتی ثواب نہ دے دیوی میاشتی ثواب نہ دے دیو کال ثواب نہ دے ستا تر جوند ثواب نہ دے خبر تخیال لے ستا تر جوند ثواب نہ دے بلکہ دا ثواب تر قیامت پورے اے بختور انسان استا پامن لامہ کی لکلے کی اللہ اکبر سمرا خوش نصیب ہوئی مڑشوے عمل بندے لیکن استا عمل لامہ کے لگیا دینے کی لکلے کی روزانہ پیسہ باندے اجر و ثواب لکلے کی سمر بچی پارغان کی سمر بناتے پارغے گے سمر خلق پکے درسو نہ کئی سمر خلق سبقو نوائی سمر خلق منزو نہ کئی اغیل خپل ثواب ملاوی گی ستا پکے مستقل صدا تال مستقل اجر و ثواب ملاوی گی ستا دو سغد چستا دا آخرت دا جوڑولو کوششو کی تا پیسی راوڑلی مولانا صاحب در توی مدرسہ کی ولا گوا جماعت کی ولا گوا پدی غریب و عاجز طالب بانے ولا گوا دیل کتاب والا تفسیر والا تم مڑے
ستا آخرت چې دی نو هغه جاری دی ای کې ثواب جاری دی لیکل کیږي بچی دی راوسته دی توجه کوا بچی دی راوسته دی عالم طریقې نولې دی چې دی ته قرآن وایا الله الله تم مړې ستا بچی قرآن وای نو دا ستا آخرت په دې خسته کیږي د دې بچی په هر عمل کې ستا ثواب دی ان اولادکم من کسبکم دی د پلار پیسې نه د بچی پیسې مور او پلار له حلال دي ځکه چې ان اولادکم من کسبکم نو د بچی عمل کې د مور او پلار صدا قیامت کې بسړې را پاسيږي دی به وی الله دومره نه کې خو ما نه وکړي چې د عمل نامه کې لیکلي دا خو چرته نه راغلي دي ځکه ته خپل ځان معلوم وکړه الله به وی چې دا ستا دغه بچی دعاګانې دي ستا د مرګ نه پسې تا پسې کړي اعمال صالحه دي چې تا ته ثوابونه بخلي دي نن ستا په عمل نامه کې دالی کله شوی دي څومره خوان کې اذا مات ابن آدم الله اکبر اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث کله چې ابن آدم مړشي نو داغنا داغ عمل بنشي نور عمل نشي کوله رسول الله خود سی ویلی دي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله کله چې بنی آدم مرشي نو داغ عمل بنشي عمل نشي کوله الکه ګورا عمل چې دینو نشي کوله ځکه عمل الکیږي چې دا روح په بدن کې دنه نه نو که بیا سړی سکی نو یا خکی یا بد کئی که خکی نو عمل صالح دے که بد کئی نو عمل سیئ دے روح چې کله د بدن نوزی دا روح یا اعلی الین تلار شي د نیکانو خلق روحنا التزی او د ناکار خلق روحنا سجین تزی آلتن بیا صرف بدن سره دومره تعلق دی چې هغه تعلق په وجه باندې کم نعمت الله دی بدن لور روح لور کوي بدنم پويږي او چې کم عذاب الله ور کوي نو روح او بدن دواړه پويږي باغه عذاب او تکلیف پیږي او پر راحت پويږي نور دې نخ کولې شي نه بد کولې شي کولې شي نشي کولې نو ګور عمل نشي کولې او یاران و ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم او دې مثال داسي چې ژوندې ولی لکه تور چې تیکی کی دنه نه چراب مرشینو مثال داسي شي لکه چې تور د تیکی نه را بهر شي بیا به ډیر ځان ساتي چې ژوندې نو د دیوال نه خوای نه ني تاسو دا کنه مونږ ژوندې دیوال نه خو تاسو څخکاری تاسو نه غټ اولیاء ډوشتنه الذين امنوا وكانوا يتقون چې مؤمن او متقی شرک نه ځان ساتي د ولی دی کنه ولی صدا سے خو نه چی هغه بس بدل شکل باندې راځي دا مسلمانان اولیاء دي چې ایمان پکې او شرک نه کوي بس بدعات نه کوي حرام او نه ځان ساتي د ولی دی که ژوند دی په ژوند ولی دی کمر دی مرګ نه بعدوم د الله ولی دی خلوی ولید دی دیوال نا خواس شیلی دلے نشینو چی مرشینو بیا سنگا دا منونو خاورو دا لاندی نتاوینی تک سوچ خو پکار دے گنا جوندے ولی دا دی دیوال نا خوا خبری کوانو آغی دل تناوری او مڑے دا منونو خاورو دا لاندی سنگستا خبری بیاوری او کتوی چلائی و تا اوری نوائی که خوزمانگ اس اختلاف نشتا اللہ خوی گٹی تمورولی شی اللہ خوی ونی تمورولی شی اللہ خوی ہر چا تورولی شی مڑی تے مورولی شی جوندی تے مورولی شی تدے خو عادت خبر کو چی عادت دا سے ندے خرق عادت کی خود خبر نکو منگو آخو چی اللہ کلی و ناشنا کار صادرینو صادرولی شی خو پاگی خود تے استدلال نشی کولے کنا قانون خبر کو لکه یو ژوندې سړی چې دیزه کې ناستی د لری زین आवाज الله غترا ورسي
نو د دې دا مطلب نه دی چې هر ورځ او هر ټیم به دې د لرې نه آواز اوري یو موقع که الله راورسو نو څه بعیده خو نه وه بهرحال چې کله انسان مړ شي نو د هغه عمل بند شي دی هیڅ هم نشي کولی نیکي نشي کولی ګناه نشي کولی خو بعضې خوش نصیبه داسې دي چې مړه دي الله الله په قبرونو کې پراته دي او د هغې عملونه نه بندېږي جاري دي اعمال صالحه جاري دي نو ته ووایه چې قیامت پورې به څومره نیکۍ لیکلی شوي الا من صدقة جاریه خلق وی اشاعت والا صدقه نه مني ولی دروغ وی مونږ د صرف چل خیو چې صدقه به څنګه کوي وی ذکر نه مني مونږ یو چې ذکر نه مني خو قرآن نه مني خو مونږ درته چل خیو وی دعا نه مني مونږ یو چې دعا نه مني خو قرآن نه مني خو مونږ درته د دعا چل خایو ځکه چې هر شي د پاره طریقه شریعت ښودلې ده که نه ده ښودلې د ذکر طریقې ښودلې دي د دعا طریقې ښودلې دي د خیرات طریقې ښودلې دي یو سړی مونځ کوي او بې طریقې کوي نو غلط نه کوي د څلورو په ځای پنځه کوي نو ښه کوي که بد کوي لا وخت نه دی راغلی او بې ټایمه نښته دی مونځونه کوي ماسپښین مونځ د وخت نه مخکې کوي چرته کېږي د مونځ د ارکانو خیال نه ساتي د شرایطو خیال نه ساتي وایي زه مونځ کوم نو چرته کېږي طریقه ده د هغې که نه نو دغه شاندار عمل طریقه ده 3 ورځې د غم ورځې دي په دې کې به د مړي د کور خلکه د نورو خلکو د ډوډویګانو غم نه کوي زمونږ په ډېرو ځایونو کې دا طریقه ده تاسو هم ګیر چاپېره ګرځئ ستاسو د دې علاقې خو ماته پته نشته خو د ډېرو علاقو رواج داسې دی چې اکثر جنازه وشي نو یو کس پکې اواز وکړي هلکه یو ضروري اعلان واورئ د مړي د کور یعنی د مړي وارث وایي مالک وایي چې څومره خلک جنازې له راغلي دي ټول په ډوډۍ ته یې سارېږئ یو میلمه ته هم د تلو اجازت نشته کله پکې دا اعلان هم وشي دلته کېږي که نه کېږي شکر وباسئ دا ډېر ګران اعلان دی او انتظام شوی دی او بعضې ځای کې پکې یو لا ډېره مبالغه وکړي وایي که ګورئ لاړئ نو جنازې له به نه یې راغلي یعنې ما ته منظور نه ده نو هغه وایي یاره اوس تلو خو څه وکړو داسې اواز یې کړی دی زمونږ د فقه حنفي معتبر کتاب دی فتح القدیر هغه لیکلی دي په دغې وخت کې د دې غم په وخت کې چې د مړي وارثان نورو خلکو له ډوډۍ انتظام کوي بدعة مستقبحة لأنها شرعت في السرور لا في الشرور دا بدعت دی بعضې خلک پکې بیا لونې خبره کوي دا وی حسنه دی جي که نه خو دا څه وایي چې بدعة حسنة نه نه مړه بدعة مستقبحة بدعت دی او قبیح بدعت دی ځکه چې دا دعوتونه خلک په خوشحالو کې کوي خلک په غمونو کې نه کوي د دې نه لوی غم به بل څه چې ستا د سترګو تور ستا د سر سورې پلار وفات دی ته وې چې نن که مرګ وی نو زه به د خفګان نه مړ وې ستا مور مړه ده ستا بچی مړ دی ستا کور والا مړه ده ستا خور مړه ده ستا رور مړ دی دا یو لوی مصیبت دی یو لوی غم دی ته پخپله په دې کې نه چې تا ډوډۍ خوړلې ده که نه اوبه د څکلي دي که دې نه دي څکلې نو د نورو غم ته څه کوې چې وایي یو کس به هم نه ځئ دغې وخت کې خلکو نه خپل مړی هېر دی په دغې وخت کې د مړي د وارث فکر دا دی چې دا دیګونه به ورسیږي او که به کم شي دا ډوډۍ به ورسیږي او که به کمه شي سهار هم نه ده څکلي اوس هم د خپل ځان فکر نه کوي
پدی فکر کی ګرځي چې ملمنو تواچوي د مړی وارث ګرځي شابه پندل راوړه دیل راوړه پزانه کار نشته چې ماته به پاتې شي او کپاتې بنشي وای چې ملمانه به عذر شي او کو عذر بنشي څوک را نه خپن شي ټول توجه دغه طرف ته تللی ده دا څه ده کنه ده نو چې مونږ یو دانشته پنځ پیریان خیرات نه مانی کنه كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحه ابن ماجه کی روایت راضی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی صحابی دے د رسول اللہ وای سوک دے صحابی دے کنا د جمی سی غیر اوڑی دا گویا چه اجماع دا منگا صحابه کرام چیو سوکو منگا د رسول اللہ صحابه چیو نو زمنگ طریقه بداوا چې د مړی په کور کې راغونډېدل او د مړی د کور والو خلکو له ډوډۍ ورکول تیارول به مونږ داسې ناروا ګڼل لکه څنګه چې په مړی پسې ویر ناروا دی ویر پیژنئ آسان دی چې وایي چغې چې وایي دا جایز دی که ناجایز دی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوال جاہلیہ دا اللہ نبی وی زما ملگرے ندے زمونگ ندے سوک چه پغم کے مخونا ٹکی گریوانو نشلئی دا جاہلیت چغی وی دا اللہ نبی فرمائی دو چغی دی دو آوازو ندی زد آغین خلق من کوما او دا دوارا دا لعنت ندک آوازو ندی یو آواز د غم په وخت کې د ویر اغا आवाज دی او دویم आवाज هغه د خادی په وخت کې د ټنګ ټکور دی دا دواړه د لعنت आवाजونه دي رسول الله وی رأیت النائحة فی النار رأیت النائحة فی النار هغه خزما په اور کې لیدلې و چې هغه په مړی پسې ویرونو کې مشوره و د خپل کورس د خار سوګی نشي کوله هغه کورس چې نه کړي کنه هغه راخزه دا کار نشي کوله دا جړاو خپل یو چل غواړي ځکه چې چاله جړا ورشي هغه خبرې نشي کوله مون خو تقریر کوو خو چې جړا را باندې غالب شي تقریر پاتې شي او چې دای باندې جړا غالب شي دا پکې تقریر شروع کی ته داسې وي او ته بداسې وي هو ته بداسې وي او ته بداسې هو عجیب خبره ده معلومه شو چې دا تصنع ده د دې جړه مقصد سي دا صرف ځان لنه جاړي هغه ټول ماحول هغه جړی جړاو کده الله دې یری باغی جړه ثواب ملاويږي دغه ویرونه نه په دې ثواب نشته مطلق جړه من نه د ګوره بعض خلک دومره تشدد شروع کی کچتا د چا د سترګې نه وخ غزي وي جړه مکه نه جړه خنه ده ولی بنا جاړي رسول الله جړلې دي صحابه جړلې دي صحابيات جړلې دي خو صرف چې زړه خپش سترګونه خو ضرور وخت را بهيږي اغه نه دي منه دا تصنع منه دا نوحه منه دا چغې سندري سان دي نو ګوره صحابي سوي اوس واورا وای منګه د مړی په کور کې جمع کېدل او د مړی د کور والو ډوډۍ خلکو له تیارول چې عام خلک خوري دا به منګه داسې ناروا ګڼله لکه د مړی په کور کې چې ویر څنګه ناروا منګه ګڼو صحابو به دا عمل داسې ګڼه او مونږ ورته ویو چې دا بدعت حسنه دی او چې دا څه دی نو ثواب دی او ورته ویو چې دا لوا دا چې دی نو اول شپې سپوره نشي اول ماښامې سپور نشي خدای دې بیړه غر کا کد خو 50 شپې کال سپور تیر کړی دی هغه چرته اوس په یو ماښام غوړیږي تا خیال نه دی کړی د په ژوند چته خیرات کړو فلا صدق ولا صلى نه چرته په ژوند باندې خیرات کړو نه چرته په ژوند باندې منس کړو اوس چې مړ شو نو اوس په خیراتونو په صدقو چرته کار کیږي او کیږي نو پر رسمي خیراتونو خو نه کنه صحیح طریقه خیرات ولې نه کوي نو خبره مې کوله خلک وی اشاعت والا خیرات نه مني منګه دغه خیرات نه منو توجه ده
چې یو خوا مړې پروت دی یو خوا دیګونه باندې دي او په بعضې ځایونو کې خو ډېر خلک مخکې لاړ شي پلاری بیمار شي موری بیمار شي ډاکټر له د پیسو دپاره پیسې ورسره نه علاج پیسې نه خو غمي خدایا که ناسا په وفات شي نو څه به کومه نو هغه مخکې نه چېرته سنډاغ وی په درک کړی څنګه چې هغه وفات شي نو ډارې کې راولي ولالي کی قبر کنستو تاله خلک روانیږي چې اول سنډا ټوکا کی او هغه دیګونو کې واچوي نو هله بیا قبر ته ځي په خدای یقینو که دا مړي هم دومره ګران شوي دي خلکو ته توبې وباسه غریب سړی خو مړی مو نشي ښخولی ځکه خیرات چې ورسره ونه کړې خو مړی نه شو او بیا پکې هر یو د بل نه سیواز ورکوي بلا قرضونه په غم کې په خلکو راواوړي او چې موږ وو دا غلطه ده خیرات نه مني که نه درېیمه شپه باندې بیا د یوه جمعې د جمعې په شپې باندې مستقل خیراتونه دي او په څلوېښتمه ورځ خو بیا د ټول کلي خلکو ته دعوت دی وایي د پلاني څلوېښتي ده او هغې له به راځئ بیا کال بعد بل خیرات دی دا تخصیص د ایامو دی نشته شریعت کې یاده شو مسله لږ ځان پوه که څه چې ثواب د پاره خیرات کې چې زما مړي ته ثواب ورسي نو نن د اشاعت عقیده مو واوره زمونږ عقیده ده د تمام اهل السنت والجماعت عقیده ده چې د ژوندو خلکو د عملونو ثواب مړي ته رسي خو هله چې عمل د قرآن او د سنت موافقې عمل صحیح چې ستا ثواب وشي نو مړي ته به ثواب وبخې نو چې ستا ثواب نه دی شوی نو مړي ته به څه وبخې بدعت باندې ستا ثواب نه دی شوی نو مړي ته به څه ورسېږي ته اوس په دې پوه شوې قاریان راغونډ کو منګه کنه وي ختم وکي مړي پسې هغه لکه د غبین د مچو بنار شروع شي یوم لګي بلم لګي اول خدا د قران بے ادبی ده یو قران وی نور به تغوګ دی